د 1 کروڑ د پاسه دا د مسلمان عبادت خانی دي. مسلمان د خپل عبادتګاه احترام او ادب په صحیح مانو کې نه کوي او هجړاګان خلکو بوتلی دي او د هغه اجري او د جماعت پاسین کې ورګډولې دي. مسجد کې سوال کول دا د مسجد بے ادبی او بے احترامی ده. د هر مذهب او د هر قوم د فارا عبادتګاهان نشته دي چې هغه پاره کې خپل هغه تهوار مناوي، خپل هغه عبادت پکې کوي. تاسو ګورئ عیسایانو د فاره ګرجه ده، هندوانو د فاره مندر دی، سکانو د فاره ګردواره ده، مسلمان د فاره جماعت دی. دا ټول عبادت خانی دي. د مجوسیانو د فاره ځان لا، عیسایانو د فاره ځان لا، سکانو د فاره ځان لا، مسلمانانو د فاره ځان لا. خو په دې ټول دنیا کې د هر مذهب په لحاظ سره چې هغه د هر مذهب سره تعلق لري، د هر مذهب سره په هغې کې د ټولو نه د خپل عبادتګاه د ادب په لحاظ سره کمزور مسلمان دی. تاریخ چې وګورئ، تاریخ څه تقریبا 1 کروڑ او 70 لاک نه بره عبادتګاهانی دي چې په دې کې د مسلمانانو جماعتونه هم دي، مندرونه هم دي، کلیسې هم دي، ګرجې او ګردواري هم دي. په دې ټولو کې د ټولو نه زیات تعداد د 1 کروڑ د پاسه دا د مسلمان عبادت خانی دي، دومره زیات دي. خو د هغې باوجود مسلمان د خپل عبادتګاه احترام او ادب په صحیح مانو کې نه کوي. تاسو وګورئ، زه به تاسو له یو مثال درکم چې په نورو مذهبونو کې د خپل عبادتګاه څومره احترام کیږي. که ډیر مثالونه درکم ستاسو فکر او سوچ ته به صحیح رانی شي، خو یو مثال در کوم ستاسو ذهن به زر راواخلي ځکه د حالاتو مطابق دی. کله چې عمران خان صاحب د پاکستان وزیر اعظم شو او د سکانو د پاره د ګردواري افتتاح کوله، د ګردواري افتتاح، د هغه افتتاح په دوران کې وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تاغي خپل صادر او خپل هغه کپړه د سر نه تاو کړی و. ولې سرتور سر خپل عبادت خانه ته نه پرې خودو، اجازه ته نه ورکو. ولې دا د هغې د مذهب په مطابق باندې عبادتګاه ته سرتور سرتل دا بې ادبي وه. د دغې بې ادبۍ د وجې نه هغې ولګېدل او خپل هغه کپړه سپینه ورته سر ته راتاو کړه او بیا عبادتګاه ته پرېښې. نو د نورو مذهبونو کې چې وګورې، قومونو کې چې وګورې، د خپل عبادتګاه دومره احترام کېږي چې سرتور سر هغه ګواره نه ګڼي چې خپل هغې عبادتګاه ته ور دننه شي. او موږ مسلمان الله دې بخنه وکړي، زمونږ دپاره عبادتګاه ته راتللو کې آداب دا دي چې مسلمان خپل عبادتګاه ته ځي، د دپاره دا اصول دی چې دی به د مسجد ته رادننه کېږي، خیخ په به رادننه کوي، اللهم افتح لی ابواب رحمتک دعا به وایي، بیا به 2 رکعته تحیت المسجد منځ کوي. صحیح شو؟ دا آداب دي. خو دا تحیت المسجد منځ تر هغې پورې چې کله دی جماعت ته رادننه شو فوراً به دا 2 رکعته منځ د تحیت المسجد کوي. نو موږ پکې په عبادتګاه کې دننه، د الله په کور کې دننه، په خانه خدا کې دننه موږ خپل دنیایي بحث او مباحثه ختم کړو، د هغې نه پس موږ تحیت المسجد ته ورسمیږو. چې کله د خبرې وکړه ګوره تحیت المسجد حکم ختم شو، فوراً مسجد کې دا تحیت المسجد، دا نه چې ته خپل خبرې خلاصې کې او د هغې نه بعد بیا ته تحیت المسجد ته وزګار شي. یا خدا دا چې موږ ډېر مسلمانانو ته د دې خبرې پته هم ني، که پته ومي خو چې راورسو نو بس د دنیا مشاغل یا د شیطان چالو چلن موږ د دغ کې تحیت المسجد او د دغې عبادت نه موږ محرومه کي. موږ نه هیر شي کینو یا خبرې شروع کو
ورنه د عبادتګاه احترام پکار دی. زما د جمعې موضوع د عبادتګاه احترام او ادب، چې زمونږ عبادتګاه مسجد دی، جمعات ورته ویل کېږي، د جمعات احترام او ادب ځکه ده چې د مخکې ورځو کې په کوهاټ کې یو جامع مسجد او یو حجره لږ بګ لګېدلې دي د یوې چار دیواله دننه، خو د مسجد حدود ځان لدي، د حجرې ځان لدي، او هجړاګان خلکو بوتلي دي او د هغې حجرې او د جومات په سین کې ورګډولي دي، سین کې ورګډ کړي دي، د یو سین په یو سین کې، لکه چې په جومات کې موږ هجړاګان ګډولي. دا د مسلمان د خپل عبادتګاه سره دا سلوک دی. صحیح شو؟ او د سک د خپل عبادتګاه سره دا تاریخ ته چې هغه عمران خان ته سر نه بزما شال تا وای لوپټا لباره دنه کېږي، ځکه عبادت خانه ته بغیر سرتور سره دا زمونږ د خپل عبادتګاه توهین او بې احترامي او بې ادبي ګڼو. نو ادب ډېر لوی څیز درونو چې ادب په موږ کې پیدا شي د شاعرو، کم چې د اسلام شاعر دي، جمعات دی، منځ دی، روجه ده. صحیح شو؟ چې د دې ادب په موږ کې پیدا شي نو زموږ دنیا او آخرت کامیاب، او کنه د دې بې احترامي او بې ادبي نو دا بیا د انسان دپاره په دنیا او په آخرت کې وبال دی. اوس ادب څه ته وایي؟ امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په سیرت کې دا یو واقعه لیکل شوې ده چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مونځ ته ځان تیاراو او یو سړی راغی او دغه نه داسې برزن په هغه نیر په غاړه کېناست او چاردامې کول. سوچ یې راغی یار دا خو یو ډېر لوی عالم دی، امام دی، زما د چاردام د اوبه لاس چې ګډېږي نو دا واپس یو دی لوی عالم او محدث ته او فقیه ته چې کوم دی نو زه یو دی پې چاردام کوي. دا خو بې ادبي ده. دی راغی د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه کته کېناست چې دا عالم دین دی چې دی په دې اوبو کې لاس ووی دا په کته راځي او زه پې چاردام کوم. ادب یې وکړو، احترام یې وکړو. چې وفات شو چا په خوب کې ولیدو، وی الله رب العالمین در سره څه معامله وکړه؟ وی الله رب العالمین صرف د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د ادب د وجې نه بخلی ما، او ما ته وی چې زه تا د یو عالم او د یو محدث او د یو فقیه ادب کړی، احترام دې کړی، د دې د وجې نه ما ته ور وبخلي. دې ته ادب ویل کېږي. نو شاعر چې څومره د جومات شو چې موږ د دې د ادب او د احترام خیال ساتو. د وجې نه د دې مسجد او د دې جماعت ته الله رب العالمین دومره لوی فضیلت ورکړی، دومره لوی فضیلت چې حدیث کې راځي که نه چې د چا آمد و رفت مسجد او جماعت ته وي زی راځي جماعت ته. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دغه سړي د ایمان گواهی ورکوي. څومره لوی سعادت دی چې د الله کور ته په آنې جانې باندې د پیغمبر او د شریعت د طرف نه د ایمان د گواهی سرټیفیکیټ ملاویږي. دا دومره مقدس او پاک ځای د مسجد او عبادت خانه. نو تاسو ما ته دا وایي چې صرف په آنې جانې دا دومره لوی سرټیفیکیټ څوک چې په دې مسجد کې صفایي کوي، په جومات کې هر جومات کې خپل عبادتګاه دا صفا کوي، صفا ساتي، هغه ته الله څه ورکوي. صحیح شو؟ کم خلک چې هغه د مسجد ته راځي او د دې عبادتګاه د ادب او د احترام خیال ساتي، دې سړي ته الله رب العالمین څه ورکوي. او بیا چې کله دا مسلمان راځي د عبادتګاه ته احترام او ادب سره، بیا په دې کې د الله عبادت کوي چې هغه ته الله څه ورکوي. ولې صرف په آنې جانې باندې د ایمان د گواهۍ سرټیفیکیټ ملوي. او دا ډېر لوی سرټیفیکیټ ته ګورئ چې چاته د ایمان د گواهۍ سرټیفیکیټ ملو شي. صحابه ته پیغمبر علیه السلام چې دغه سړي د ایمان گواهی ورکوي چې دا مؤمن دی، مسلمان دی، چې جومات ته ځي راځي، آنا جانې دا جومات ته وي. نو مسجد د الله کور دی، دا خانه خدا ده. انما یعمر مساجد الله. الله رب العالمین د مسجد د تعمیر او د مسجد د جوړولو فضیلت او فضایل بیانې چې څوک زما کورونه جوړي. وان المساجد لله، دا جمعتونه خاص د الله دی، ګوره خاص د الله کورونه دي. فلا تدعوا مع الله احدا،
الله رب العالمین ما سیوا د بل چا نه دلته دست سوال کول ناجائز حرام. بلکې علما حضرات فرمای فلا تدعو مع الله احدا. هر هغه کار چې هغه د مسجد د آدابو خلاف دی، د جمعات د آدابو خلاف دی، هر هغه کار چې د مسجد او د جمعات د آدابو خلاف دی، دغه کار په مسجد کې کول ناجایز او حرام دی. لکه مثال دا شو چې یو سړی په مسجد کې دی خو د قرآن مجید تلاوت کوي، د قرآن مجید وی په زور سره تلاوت کوم، په زور سره تلاوت دې د پاره کوي چې یو سړی مونځ کې او د نیت دار چې زما په دې زور سره تلاوت باندې د دا مونځونه کې او دا مونځونه رسي. صحیح شو؟ نو دغه د قرآن تلاوت پکې بیا هم ناروا ناجایز او حرام دی. ولې دا د مسجد د آدابو خلاف شه کنه. مسجد ته خلک مونځ ته راځي، ته ورپسې د قرآن تلاوت کو دومره لوی اواز کې کوي چې دا مونځونه رسي او مونځونه کې، نو دا د مسجد د آدابو خلاف شو. چې کله د مسجد د آدابو خلاف شو نو خو ظاهري خبر ناجایز او حرام شو. بیا مساجد په دې مقدس مکه باندې هر مذهب چې وګولټای دغه مطالعه وکي په مقدس مکه باندې هغه ته د ټولو نه قیمتي ځمکه هغه ده عیسایانو ته په کومه چې هغه خپل عبادتګاه ګرجه جوړه کړې ده. کنيسه سکانو ته هغه ځمکه په ټولو ځمکه باندې غوره ده په کومه ځمکه باندې چې هغه د پاره ګردواره جوړه شوی عبادت خانه. صحیح شو؟ او هندوانو ته هغه ځمکه بهتره ده غوره ده چې په هغې باندې د هغې دپاره مندر جوړ شوي. نو مسلمان دپاره هم په دې مقدس ځمکه باندې ټولو نه غوره ځمکه هغه ده چې په هغې باندې د الله کور مسجد جوړ شوي. د وجه نه حدیث کې راځي چې قرب قیامت ته نږدې به په دې خلکو باندې یو داسې دور او زمانه راشي، دور او زمانه چې دی مسجد ته ور داخل شي، مسجد ته، نو ته به ووینې چې دی به په مسجد کې د دنیا خبرې کوي، د دنیا خبرې به شروع شي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې کله داسې وخت راغی، داسې زمانه راله چې د مساجدو دننه د دنیا خبرې کېږي، د دنیا خبرې، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا دغه وخت کې تعلیم دا فرمایلی دی چې دغه خلکو سره بیا مه کښېنئ. ولې؟ داغه ستا په فکر کې فرق دی. هغه راغلی د الله کور ته د عبادت په نیت باندې دی، د عبادت، د مونځ، د قرآن، د ذکر اذکار، خو منځ کې پکې خپل د دنیا کاروم رایات شو، هغه یې پکې شروع کړو، بل ملګري ته شروع کړو، بل ته چې بل هغه ورسره کېناست، هو څه چل شوی ده. صحیح شو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره مه کېنه. ولې ورسره مه کېنه؟ دا خبره ځان سره رونو پخه وړئ او یادی کوي. الله دې معلوم ستاسو نه مخکې په دې باندې د عمل توفیق راکړي. ولې؟ وجه دا ده، وجه چې کله مسجد ته یو سړی را دننه شي او په دې کې دی د دنیا خبرې شروع کړي، د دنیا خبرې، او بل طرف ته یو سړی راشي هغه مونځ له راغلی دی، عبادت له راغلی دی، او دی هغه سره کیني خو د ده دا فکر ختمیږي. اوس دا یو سړی مونځ له راغلی و جومات ته، عبادت خانې ته عبادت له راغلی و، چې راغی تحیت المسجد یې هم وکړل، قرآن تلاوت یې هم وکړو، ذکر اذکار یې هم وکړو، چې ټایم ته یې وکتل وی یاره جمع ته خو لا یو 15 منټه دي، جمع ته لا یو 15 منټه پاتې وو. نو ده خو قرآن مجید بند کړی و که نه یو 15 منټه پاتې، دې 15 منټو کې دی ولګېده چا سره په دنیایي معاملاتو او خبرو کې وراړم شور مشغول شو. ځکه پیغمبر علیه السلام دې کس ته وی چې داسې زمانې ته ورسې چې په جومات کې دنیایي خبرې شروع شلې مه کښېنه ورسره، ځکه چې کله یو انسان ګنټه 2 ګنټې یا 10 منټه 15 منټه د قرآن تلاوت ذکر اذکار د هر څه کړي، او چې کله د جومات بې ادبي او بې احترامي ته وشي دنیایي خبرې شروع شي، الله رب العالمین دا ما سبقه مخکینی ټول نیک اعمال د ده ختم کړي او ضبط کړي. ولې؟ دا د دې مسجد د بې حرمتۍ او بې ادبۍ د وجې. نو زما د دې خبرو مقصد او غرض د خپل موضوع طرف ته راځم. یو خدا و چې 13 جمعه باندې ما د زنانو ته یو پیغام کړو، شته که نشته دی؟
نشته. خادي ته ما یو پیغام کړو، الله دې ته من خلاص کی. علما په دې خبره باندې متفق دي ورونو چې د مسجد په حدودو کې دننه مسجد کې سوال کول دا د مسجد بے ادبی او بے احترامی ده. کېدای شي تاسو کې ډیرو کسانو ذهن کې یو سوال وړي چې یاره استاد جي زیاتې وکړه، دا غریبانه نه ښځې. نه، ما زیاتې نه دی کړی. شرعي مسله دا ده چې د مسجد د حدودو ما ورته ویلو چې باید د مسجد د ور نه بار دی روډ کې کېنئ. خدای دې کړي چې څوک دله یو 10,000 روپۍ درکړي، زما ورسره کار نشته. خو چې د جومات د حدودو نه راتن نه شوې نو بیا زما په ګیرب کې راځي او ستا په وجه به زه جهنم ته غورځېږم. نو زه ولې ځان جهنم ته غورځوم چې زه وینم چې دا چې زنانې غیر محرمې ناستې دغه دی کې خبرې کوي، شور کوي او خلک استنجا کوي، په زارونو باندې ناستې، د لیټرین په دروازو کې ناستې. خو بس دا بجلیګر مولي صاحب خبرې دي. کسانو ورته ویل د جمعې موږ شروع کوو، پوجیانو حضراتو مونځ بند کړی، نو هغو ته بس راځئ که نه چې مونځ سټارټ کو. پوجیان نه لوې دلته خو مونځ منه د جمعې. چا وی چې مونځ وکړي؟ مولوي صاحب بیا د خلکو نه تپوس وکړي. ویل لکه تا وې وینه جمعه خو نه دي ویلې، تا وې وینه جمعه خو نه دي ویلې، تا وې وینه جمعه خو نه دي ویلې. وی سیټ ټکېږه سیټ ټکېږه ټول ختم شول. وی مولوي صاحب تا وې چې د جمعې مونځو؟ یاره وی چې دې هم نه دي ویلې، بس ما هم نه دي ویلې چې د جمعې مونځ. ولې چې یو مولا یوازې پاتې شي، غریب بس څه کوي؟ د وجه نه حدیث کې راځي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. چې کله یو انسان وویني چې دا یو کار ناجایز دی، د اسلام او د قرآن او د اسلام د دین د الله د حکمونو خلاف دی، الله او د الله رسول په خفه کیږي، نو من رأى منکم منکرا، علما فرمایي من او منکم د دې خطاب لاندې چې څومره خلک راځي په هغې باندې دا خبره لازمه ده چې یو سړی ناروا او ناجایز کوي او هغې په لاس سره منې کي. نو په دې کې ښځه هم راله، که چېرته یو داسې زوروره ښځه زوروره ښځه نو هغه هم د دې حکم من او منکم لاندې راله. هغه به چې کم خلک د هغې نه یېرېږي او هغې پې طاقت دی او قدرت دی، نو چې هغې ناجایزه کوي، ناروا کوي، بالکل دا ښځه به د لاس په ذریعې سره نیسي او منې کوي. فإن لم يستطع فبلسانه. اوس زما وس نشته چې زه دا ښځه د دې لاس نه ونیسم چې بای د خدای دې کور ته رادننه شوې، کار هم ناروا او ناجایز کوي. مسله هم دا ده، ګوره مسله چې د مسجد د حدودو دننه د مولا نه والې تر نسا او تر دې شاته ښځو پورې سوال کول حرام دي، حرام حرام. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې وان المساجد لله، دا جمعتونه خاص د الله دي او خاص د الله کور ته چې ترالې نو خاص د الله نه بغواړي. نو چې تا خلکو ته وایي چې یاره مال راکړه، نو خبره دې بدله کړه. دومره لوی بادشاه دې پرېښوده، دومره لوی رب دې پرېښوده، جومات ته چې راځې دعاګانې به کوې د الله نه بغواړې او تا د الله په ځای د یو ډېر معمولي غوندې قرآن ورته معمولي ویلي دي که نه. نو په څومره پلیت شی دی چې په کپړه ولګي نو بالکل پلیته، دومره پلیت شي نه او تا دومره د یو کمزوري سړي نه تا تمه وکړه چې مال راکړي او د خدای په نوم راکړي او خدای دې پرېښودو. نو د خدای پرېښودل په خپل کور کې، د خدای په کور کې، او د خدای د مخلوق نه غوښتل ناجایز او حرام دي. دا د جومات د آدابو خلاف دي. جومات آداب دا دي چې راشه او بس الله ته لاس پورته کړه، الله به درکوي. نو دې د وجې نه ما ویل چې باید دا ښځې د جومات نه بهر کړي. دویمه وجه دا درونو چې زمونږ په دې زړه کې هم رحم راځي چې یاره دا زنانه دي، کیدای شي چې تا ضرورتمند دي، ضرورتمند. خو چې کله د جومات حدود د الله کور شي، جومات حدود شي، نو چې موږ یو ورځ صبر وکړو، ستاړه کې رحم رالی، زما رالی، د ده رالی، دا دوه ښځې وي، بیا درې شوې، څلور شوې، شپږ شوې، اته شوې، بس دا شی به داسې ورو ورو شروع وي. کیدای شي اخره کې تاسو ته بیا دلته د لمونځ ځای نه وي او زه دې ښځو له صرف امامتي ورکوم، بیا دا به دومره ډېرې شي. ولې چې کله یو ناجایز او ناروا کېږي او د هغې لاسنیوه کوو نه شي که نه، نو هغه مخ په ترقۍ روانېږي. نو دې د وجې نه انسان حتی الوسع دته اجازت ته چې به ناجایز او ناروا ویني
نو په لاس سره منې کا، په لاس سره نی په جبې سره منې کا. فإن لم يستطع فبقلبه، په جبې سره هم ستا طاقت نو په زړه کې ورته خو بد وګوره که نه. وذلک ضعف الایمان، او دا په زړه کې دغه برایه ته، دغه ناروا ته، دغه حرامو ته کتل بد، دا ګوره د ایمان هغه ټولو نه کمزورې وړه غونې درجه ده بس. خو چې کم از کم د دې دوره لږ درجه کې خو راشو کړه. نو زما د دې خبرو مقصد هغه د کوهاټ چې بای د مسجد صحن ته اجراګان راوستل او ګډول، د دې ذمہ دار اخر څوک دي؟ امام مسجد دی یا انتظامیه ده یا اجراګان دي؟ څوک دي؟ زما په نسبت خو د امام مسجد هم ذمہ دار دی. وجه دا ده، ما سره یو کس میلاو شو، وی استاد جی ما 25-30 سال جیل کې تیر کړي دي. وی یو مولوی صاحب او هغه به موږ ته د قرآن ترجمه او درس خو ترجمه او درس به موږ ته خو. چې بیا کله رها کېدلو یا خلک ورپسې ډېر خفه و، هغو ته خفه کېږئ ما، زما نه غټ مولا به بل راشي وی چودري راته تېرې شوې، دا یختو سپینه ږیره وه، یو لوی مفتي اعظم، یو لوی مفتي دا جیل ته رادننه شو، ورسره 2 زامنو عالمان. هغه در شروع کړه، د هغې بل مولا نه د پاسه تیز و په علم په لحاظ سره، غټ مفتي و، خلک نور هم خوشحاله شو. خو تپوس یې کړو استاد جي په سب کیس کې راغلی جیل ته؟ وی یاره یو محلي امام ما، یا خو داسې امامان پکار دي بس. وی محلي امام ما او واده و د مقتدیانو د چا، نو ډمان یې راوستلي جړاګان. زه ورته لړم، ور مې ورته وډبه، خپله غاړه مې خلاصوله که نه. ما ورته چې ګوره دا د الله نافرماني ده او د الله عذاب به په دې محله باندې راشي. خو چې یو سړی په خپل من او خواهشاتو کې ور مشغول، هغې د الله عذاب چته چې کله راشي بیا چغې وباسي، خو بیا ته وخت دی. او چې کله ورته دا تبلیغ والا د علما وایي چې بھائی الله عذاب بر باندې راشي، نو د مازغه کار نه کوي، دغه ځای کې د سوچ نه راویښېږي چې او د الله عذاب څه شی دی. او د الله عذاب ګوره ډېر سخت دی، بس معمولي غوندې جټکه چې دله د زلزلې ورکړي، معمولي غوندې قسم په خدای چې د نارینه نه تر زنانه ماشوم ټولو پورې د خلکو د دې وجود نه ساه ختلی. او چې کله در باندې د ازمکه راوټکوي، دا به څومره لوی عذابي. الله ډېر قدرت او طاقت والا ذات دی. ښه مولوي صاحب ما وله دعوت ورکړو چې بھائی دا د الله عذاب به راشي. چې ماسخوتن شو، بس ګړز ګړوز شروع شو، ټنګ ټونګ ربابونه او ډولکي ملکي شروع شول. نو مولوي صاحب ته خو پته وه که نه چې اوس په دې ظالمانو خدای عذاب راځي، خو موږ به سره هم غر کېږو که نه. خو راشه دا ټول کلی خو د الله د عذاب نه بچ که نه. وی دې زامنو ته مې 2 زامن ورسره هم جیل ته راغلي چې مشین والي بچی ورشي. بس داسې صرف چې د ګیټ نه دننه شي، د مشین دا شپېلی داسې 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 وګرځوئ. اجرا او اجي صاحب او مشر او منتظم هېڅ شی پکې مه ګورئ، بس خو چې څوک ناست دی غر ته وباسئ. وی دا هم غر وباسلی دی، نو په دې وجه دا 3 کسان جیل ته راغلي، پلار او 2 زامن. یا خو داسې مولیان په کار دي دا معاشره به سمیږي. او که نه زموږ په شان صرف جمعې پر اذان ستړی کي، او یا مطلب دا دی چې اجراګان او د ناجایز او ناروا کېږي، د هغې ثمره دا دراوځي چې دا اجراګان جومات ته راورسېدل. قسم په خدای دی چې قرب قیامت ته به داسې دور راځي چې په دې عبادت خانه کې دننه به راته اجراګان ګډېږي او که په تا کې حیا او غیرت. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، چې کله د انسان نه حیا او غیرت لړ شي که نه، حیا او غیرت، بیا بس د ده خوښه ده چې څه کوي نو کوي دي، چې څه کوي نو کوي دي. ولې حیا نشته؟ کنې تاسو وګورئ وخت ختم دی. زما په دې ډېرې خبرې دلته په دې کته 2 نمبر کې پټي سر ته به یو چکله چلې ده، په دې روډ باندې یو 2000 نه بره خلک دی. ما ته ویره استاد جي جمعه کې وایي، ما زه جمعه کې چاته وایم؟ دا خلک چې 200 وزینو چې زه جمعه کې وایم چې 500 نور شروع شي. ما داسې وکړئ چې تاسو 15 کسان ما سره شئ بس ځو. وی استاد ډېره تېزه ښځه راویلو افسرانو سره میلاو ده، وی بې عزته به شئ. ما تاسو 15 بس صرف دا ګواهي ورکوئ چې دا استاد جي دلته د دعوت التبلیغ په سلسله کې راغلی، نور څه نه راغلی. ما دې څوک مړ کړي بس. ویره چې بس زمونږ غریبي ده، نو مې ولې موږ مالداري ده، دا پوره سټیټ جوړه زما ده، زما په خیال. خو زما د خبرې مقصد دا دی خیرونو، دې ګدون انډسټریل اسټیټ دننه د روژه کې څومره د الله نافرماني کېږي، دا روژې خوړلی کېږي کولم کوله خوراکونه. د دې حدیث په رڼا کې چې بایس تا څومره پورې طاقت دی، د پوره انډسټریل اسټیټ ته د دې کیمرې په وساطت سره دا 300-400 کارخانې دي، دا ټول کارخانهدار به د قیامت پر ورځ د الله ذمه داري. ولې چې دا روژې خوړلی کېږي، د الله سرعام د حکم نافرماني کېږي. دلته سرعام یوه ښځه
چکله چلی او د هغې چکلې په 2000 مسلمانانو کې یو کس نشته چې د خپل سر قرباني ورکړي او یا د کارخانهدارانو له خوا الله ډېرې پیسې ورکړي. قسم په خدای دی چې کله کله داسې لکونه دا پولیس هم ستاسو د پیسو ته ناست دي، دا ولس هر څه ستاسو د پیسو ته د مال دولت ته ناست دي. لغونه دا الله باندې هم غیرت کوئ. دې ښځې باره کې خو چې چا یو 10 لک روپۍ ورکړی غیرت یې کړی خو چې دا مصیبت یې ختم کړه. مصیبت اوس هم چالو دی. الله رب العالمین د حکومت ته د ادارو ته هم لغوندې حیا او غیرت ور نصیب کي، ځکه دا ګوره سوچه د عذاب خطرې چې کوم د نافرمانی کیږي او مسلمان خاموش بس الله په عذاب راوړي. الله دې په دې خبر باندې عمل کړو.